ځای کې وه هغه عمر راغی او په نبي علیه السلام باندې اسلام راوړو مسلمان شو او چې کله مسلمان شي عزتمندو نو یو ورځ دغه رنګې په سفر باندې د صحابو د جماعت سره روان یو ځای ته ورسېده داسې یو غونډۍ وه عمر صاحب په هغې باندې بره ودرېده او لاندې یو کند وه هغې کندې ته یې کتل او ژړلې نور صحابه رستو ولاړ دي عمر صاحب بره ولاړ دی عمر صاحب هلته ژاړي دا صحابه دلته ژاړي صحابه ورته فرمایي امیر المؤمنین ټول صحابه دې په نور کې ودرولي دي څه وجه ده ولې ژاړي دومره زیاته ژړه عمر صاحب ورته یو عجیبه جمله وویله یو عجیبه خبره ورته وکړه وایي ای صحابو کله چې ما اسلام نه و راوړی زه مسلمان شوی نه وم زه ماشوم وم ما ته به پلار سهار وختي اوښان به یې راله راکه او ما ته به یې ویل عمره دا یو څه دا اوښان وسره زه به رالم ټوله ورځ به ما په دغه ځای کې تېر کړه دا اوښان به ما سره ول ماښام به ما اوښان واپس بوتله ما به وږي بوتله تږي به مې بوتله پلار به راته وي عمره ته اوښان نشي سرولی ته اوښان نشي سرولی ته به رستو څه کې وایي الله رب العالمین چې کله مې اسلام راوړو مسلمان شوم الله رب العالمین د تمامي دنیا د مسلمانانو بادشاه وګرځول زندگی عجیبه زندگی ده ژوند یې عجیبه ژوند دی بیت المقدس ابو عبیده بن جراح صاحب ورته خط ولیږه وایي جی عیسایان وایي مونږ ته عمر صاحب راوله مونږ صلح کوو عمر صاحب ورته وفرمایل ټیک ده درالم یو غلام یې ځان سره واغسته او عمر صاحب او دغه غلام روان دی دې غلام ته وایي غلامه ډېر سفر دی زما او ستا یو اوښ دی کله به ته سورېږي او کله به زه سورېږم که دواړه یو ځای سورلي کوو نو اوښ دی دی به هم پریشانئ که ټوله سورلي پې زه کوم او ته غلام یې نو ته به پریشانئ که ټوله سورلي ته کې او زه دې هغه دغه رنګې دا اوښ راکاږم نو بیا به چې کوم دی نو زه پریشانه یم وی رضا نمبر به مقرر کو نمبر په نمبر باندې دواړه روان دي کله دې د اوښ د پاسه دی کله هغه د اوښ د لاندې دی رسۍ نیولې د روان دی چې کله حدود د بیت المقدس ته ورسېدم نو د عمر صاحب د پړي نمبر راغی او دغه رنګې د دې غلام د سورلۍ د پاسه نمبر راغی حضرت امیر المؤمنین اوس خو بس د سفر هم ختم شو او لوی لوی د عیسایانو بادشاهان هم ولاړ دي ته بله راشه او زه به لاندې لاړ شم وایي نه دا خو نشي کېدی ابو عبیده صاحب او ټول صحابه دغه رنګې ولاړ دي د اوښ سورلۍ رسۍ نیولې ده او دی روان دی او د پاسه پې اوس عیسایان حیران دي چې دا بره سړی عمر دی او که دا لاندې سړی عمر دومره ورته پته نه لګي زما استاد دې زمانې الله دې مابین کړي چې ایم پی ای او ایم این ای او یو ورکوټې غوندې کونسلري چې روانې مخکې وروستو دې څومره خلک روان دي هغه د تمامې دنیا بادشاه دی انسانانو باندې حکمرانی کوي او زناورو باندې هم حکمرانی کوي وایي دا کېدی نه شي بیت المقدس ته روان ټول عیسایان چې کوم دی نو هغوی حیرانه دي چې کوم یو دی خو بیا وایي زموږ په تورات کې ګورې دا شته دی چې سفر کوي عمر به په اوښ باندې راځي او عمر صاحب به د اوښ مهار رسۍ به یې نیولی وي غلام به بری راته ښکاري چې دا هغه امیر المؤمنین دی چې کله ورغی نو صلح کېده صحابه فرمایي وایي یو طرف ته صحابه و بل طرف ته عیسایان وایي په دغې دوران کې یو بابا راغی سپین ږیری و کمزوری و عمر صاحب ته یو پاڼه دغه رنګې کېښودله وایي عمر صاحب چې کله پاڼه وکتله وایي چې دا زما د وس کار نه دی بابا پاڼه واپس بنده کړه روان شه وایي په دغې دوران کې دی د بیت المقدس نه بهر ووته عیسایان لاړه صحابه ته را چاپېره شي چې امیر المؤمنین موږ له لږ وخت راکړه موږ سره یو څو خبرې وکړه نو چې کله یې ورسره یو څو خبرې وکړې نو یو صحابي ورته فرمایي امیر المؤمنین دا سړی خو څه عجیبه غوندې راغی ناڅاپه او پاڼه یې درته وښودله او تا ورته وایي دا زما د وس کار نه دی دوباره روان شه دا څوک دی وایي ما به د جاهلیت په دور کې خپل څاروي به مې سرول یو ورځ دې ځای ته ما څاروي راوستي نو یې غرمه وه ستړی شوم څاروي مې دغه رنګې چیلۍ ګډې بیزې مې دا یو ځای ته ودرولې او دلته یو دیوال و نو زه دغې دیوال ته د غرمې په وخت کې ما آرام کوم زه اوده شوم چې کله اوده شوم لنګ مې والیو یو کس راغی او هغه زما دا لنګ یې زما د دې خپې نه داسې اوچته و نو چې زه به یکدم راپاڅېدم ما وې ته څوک یې او څه کول غواړې وایي ما ته وایي ته آرام کوه زما ستا په دغې خپه کې کار دی وایي زما په دې خپه کې څه نشانات ویې کتل او یو پاڼې را مخې ته کړه وایي ما ته وی چې ما سره په دې باندې لیکل وکړه او دستخط راته وکړه چې کله ته د تمامې دنیا بادشاه شوې
نو زما دا علاقه دا به ما ته حواله کې زمانه به علي بنا عمر سے فرمایي ما ورته لیکلو کړه چې هلکه زه چرته بادشاه کېدل دا څه ناممکنه خبره ده خو بس په هغه ټیم باندې د ما ځان خلاص مې کا لیکل مې ورسره وکړه وایي د نن هغه پاڼه راوړه نن د اسلام په وجه باندې الله رب العالمین زه د پوره دنیا بادشاه وګرځولم عزتمندو دا څه وجه وه چې دغه صحابه رضی الله عنه قرآن د خپلې سینې سره یو ځای کړی و قرآن مجید باندې عمل کړی و الله رب العالمین دغه صحابه کرام رضی الله عنهم کامیاب او دغه صحابه چې دا عمر صاحب ابوبکر صدیق رضی الله عنه دواړه د شپې قرآن مجید لولي نبی علیہ السلام لاړه ابوبکر صاحب په مزه قرآن وی عمر صاحب په تیزه باندې قرآن وی سحر کې نبی علیہ السلام تپوس وکړو ابوبکر بیکار عالم تا قرآن لوستو ډېر په مزه دی وی عمر بیکار عالم تا قرآن لوستو ډېر تیز دی وی ابوبکر صاحب ورته وفرمایل ما چې چاته اورو هغه اورېدو عمر صاحب ورته فرمایي د الله پیغمبره ما وی چې دا غافله خلک راپاسو مده خوب او ما وی زه به قرآن ویما دا شیطانان دا لعنتیان د دې ځای نه وتښتئ ځکه زه به قرآن ویما نو شیطان به په دې ځای کې چې کومدنو پاتې کېږي نه اوس دغه صحابه د قرآن مجید سره دومره محبت کوي او دومره د قرآن مجید تلاوت کوي یو صحابي نبی علیہ السلام ته سار راغی وی د الله پیغمبره بیګا مې د قرآن مجید تلاوت کوي زما سره خوا کې زما اس تړلی د هغه اس نه اخوا زما بچی پروت نو کله به چې ما د قرآن تلاوت شروع کړه په تهجدو کې به مې قرآن وي دلته به په دې اس باندې رپرپی راغی او اس به ټوپونه شروع کړه وی ما به دا تلاوت لغونتې په قراره کې خاموشه به شوم وی بیا به مې چې کله د قرآن تلاوت شروع کړه نو اس به بیا په ټوپونو باندې شو وی بیا به زه خاموشه شوم وی اس به بیا چې کمدنو خاموشه چې زما تلاوت به تیزیده اس به هم تیزیده چې کله به زما تلاوت خاموشه کېده اس به هم خاموشه کېده وی زه ویرېدم چې هلکه فلانیه ته خو د قرآن مجید تلاوت کې او دلته ستا دا بچی موده دی او اسم دی دا اس خو چې کمدنو زناور دی دی لګیا دی ټوپونه وي اسې نه چېرته زما دا بچی چې کمدنو د اس د خپو لاندې را نشي وی د الله پیغمبره سلام مې وګرځو چې څنګه مې سلام وګرځو زما د دې سر نه چې کمدنو بره یو رڼا راله نبی علیہ السلام ورته وفرمایل ای فلانیه تا قرآن مجید لوستو الله رب العالمین ستا د قرآن د اورېدو دپاره د اسمانونو فرشتې رالیږلي الله اکبر صحابه رضی الله عنه به قرآن په ځمکه باندې لوستو د بره اسمانونو فرشتې به الله رب العالمین دنیا ته راولېږلي چې ورشئ فلاني ځای کې زما د رسول الله ملګری روان دی صحابي روان دی د قرآن مجید تلاوت کوي تاسو د قرآن مجید تلاوت واورئ نن الحمدلله مولانا نیاز علي صاحب هغه قرآن چې نبی علیہ السلام به په مکه مکرمه کې لوستو او کافرانو به وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون کافرانو به کله چې رسول الله قرآن لولي نو تاسو ټوکې کوئ تاسو مسخرې کوئ تاسو خبرې اترې کوئ تاسو چغې وهئ لاسونه پړقوئ چې څوک دا قرآن مجید وانوري هلته پته وه چې دا قرآن چا اورېدلی دی هغه ته هدایت نصیب شوی دی هغه کفر پرېښی دی شرک پرېښی دی هر یو دین یې پرېښی دی اسلام یې قبول کړی ځکه نبی علیہ السلام به چې کله دعوت ورکو نو حجیان به حج ته راتله نبی علیہ السلام به بهر اطرافو ته ووته خیمو ته بتلو یو خلکو ته به دعوت ورکړو چې هلکه ما د الله پیغمبر ومنه زه د الله نبي یم ما باندې د بره نه کتاب نازلېږي ابو جهل به مو وته ابو لهب به مو وته دا کافران به مو وته نبی علیہ السلام به چې کومه خیمې ته ورغلی هلته به یې دعوت ورکړه بلې ته به ورغلی کافر ابو لهب به راغی خلکو ته به ویې خلکو دا زما وراره دی دا نعوذ بالله مجنون دی دا لیونی دی که دا رښتونی پیغمبر وی نو زه د ده تره یم دلته یې نسب دی قبیله یې پرته ده پکار دا دی چې دې ټولو په ده باندې اسلام راوړی وي ایمان یې راوړی وي د ده ملګري شوی وی خو دا نعوذ بالله دا چې کوم دی نو لیونی په دغې دوران کې یو کس راغی طفیل ابن عمر دوسي رضی الله عنه دله اسلام نه وراوړ دی په سحر باندې هم پوهېده په شعر باندې هم پوهېده او دغه رنګې نور هم طبیب هم و نو دته خلک وویل هلکه مکې مکرمې ته روان یي په مکه مکرمه کې یو نوی کس راوتی محمد نامه یې ده او دی خلکو ته وایي زه پیغمبر یم او چا هم چې د هغه کلام اورېدلی دی ګورې ناشنا سحر دی پکې فوراً په هغه باندې اثر کوي ته ورځې خو ګورې پام کوه چېرته د دې سړي خبرې وانه
دې فرمایي وایي څنګه چې ما د دې دا خبرې واورېدې وایي مالوچ مې راواغست او په دې خپلو غوږونو کې مې دننه ورکړم او زور مې کا چې چېرته د دې مجنون دا خبرې وانورم وایي لاړم بیت الله شریف ته د بیت الله شریف طواف مې کو په دې کې یو کس ولاړ دی بیت الله شریف ته خواته مونځ کوي او په هغې مونځ کې چې کوم دی نو قرآن لولي وایي زه داسې تاو راتاو شومه ما د دې خبرو نه او د دې قرآن نه ځان بچ کو او په دې کې چې کوم دی نو الله رب العالمین د ده د هدایت فیصله کړې وه په هغې مالوچو کې دننه یې ورته هغه قرآن واوره وایي چې څنګه مې قرآن واورېده نو ما دا مالوچ روغ غوندې راووخ که ما ویل لکه توفیله ته خو په دغه باندې هم پوهېږي په سحر باندې هم پوهېږي په جادو باندې هم پوهېږي په جناتو باندې هم پوهېږي راځه واوره که ساحري نو بیا به م ورسره علاج وکړي که جنات دي بیا به م علاج وکړي که جادوګري بیا به م درته پته ولګي وایي دا قرآن ماله یې ډېر زیات خوند راکړ وایي کله چې دا نبي علیه السلام د مونځ نه فارغه شو نو دی سیده روان شو وایي زه م ورپسې روان شو وایي چې کله دی کور ته راننوته وایي ما ورته وایي چې ای محمده دا تا په دې مونځ کې د بیت الله سره څه وې دا ما ته لږ واوره وایي نبي علیه السلام ما طرف ته متوجه شو قرآن یې شروع کړ وایي چې کله یې قرآن شروع کړ وایي ما بې اختیاره دا لاسونه ور مخکې کړه چې د الله پیغمبره ما ته کلمه ووایه چې زه اسلام راوړم مسلمان شم